أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت دی او ورپسې آیات کې یو دوه مثال الله رب العزت بیانوي. عام فهم مثالونه دي چې هر انسان پې پوهېږي. الله رب العزت فرمایي چې یو بنده دی هغه غلام دی، یو بنده دی هغه عبدم بنده دی مملوکا، عبدن غلام دی مملوکن د بل چا په ملکیت کې لا يقدر چې دی قادر نه دی علی شیء په هیڅ څیز باندې، د داړو څه قدرت کې نشته. د غلام دا حکم چې غلام کمې پیسې ګټي، که لس ګټي او که زر ګټي او که کروڑ ګټي، دغه ټولې پیسې دا د ده ملکیت ته نه راځي. د ده لاس ته چې څنګه یوه روپۍ راځي نو دا یوه روپۍ د ده نه وي، دا د ده د آقا چې دا غلام د چا وي. او غلام به داسې خرڅېده لکه څنګه چې څاروي خرڅېږي. لام دې وساتي. نو د ده په ملکیت کې د سره صحیح نه، بس د ده چې څه یا د آقا وي. نو الله رب العزت فرمایي یو کس د سره غلام دی او بل کس چې دی هغه له موږ وسعت ورکړی دی، د مال پراخي مو ورکړې ده، رزق هم بې حده ورکړی دی، ښکلی رزق هم ورکړی دی مزیدار. فهو ينفق منه سرا، اوس دی د دغه مال نه خرچ کوي او لګول کوي په پټه وجهرا او په ښکاره. الحمدلله ټول تعریفونه دي هغه الله رب العزت لره. اوس دې ځای وایي چې یو کس په پټه او په ښکاره باندې د هغې نه خرچ کوي بلا مال دی، او د یو کس د سره په مال کې څه اختیار نشته نو دا دواړه برابر کیدی شي نو دا نشي کیدی. چې هر چا نه تاسو کې یو کس د سره څه شته نه او خپل بدن هم په اختیار کې نه دی چې کله مالک وغواړي نو لکه د څاروي یې خرڅولی شي، یو کس داسې دی. او بل کس سره بلا پیسې دي، مال دی، دولت دی، هغې د الله په لار کې لګوي، دا دواړه برابر کیدی شي. الله رب العزت وایي نو دا برابر نشي کیدی. چې څنګه دا دواړه برابر نشي کیدی نو الله رب العزت وایي دکه شان مسلمان بنده او کافر برابر نشي کیدی. د دې غلام مثال د کافر دی، د دې غلام مثال د کافر دی، او د دې مال ورکوونکي د الله رب العزت په لار کې د ده مثال چې دی دا دغه یو دی، د ده مثال د مسلمان دی چې دی نیکۍ کوي او په پټه په ښکاره باندې نو دی هغه برابر نه دی. ضرب الله بیان کړی دی الله رب العزت مثلا یو مثال عبدن چې غلام وي مملوکن مملوک چې د بل چا په ملکیت کې وي لا یقدرو چې قدرت نه لري علی شیء په هیڅ څیز باندې ومن او بل هغه څوک رزقناه چې موږ ورکړي مال هغه ته منا د خپل جانب نه رزقا حسنا رزق ښکلی ښه رزق فهو بس دی چې دی ينفقون نفقه ورکوي منه د دغه مال نه سرا په پټه باندې وجهرا او په ښکاره. هل یستوون آیا برابر دي دغه دوه؟ نو برابر نه دي. الحمدلله ټول تعریفونه ټول حمدونه خاص الله رب العزت لره دي، بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی لا یعلمون نه پوهېږي. الله رب العزت وی چې دا مثال خو آسان دی، هر کس پې پوهېږي، ذهن یې دغې خبرې ته رسي، خو
دی په دې کفر او په ضلالت کې دومره سخت شوي دي چې په دې باندې پردې دومره راغلي دي چې بیا هم اکثر د دغه نه عبرت نه اخلي او پوهه ترې نه حاصلوي پوهېږي نه. بیا الله بل مثال بیانوي. الله رب العزت فرمایي دوه کسه دي یو ګونګا دی مادرزاد د مور نه پیدا ګونګا دی چې د مور نه پیدا ګونګا وي نو د هغه ورسره غوږونه هم کار نه کوي. نو یو کس ګونګا دی او هغه په هېڅ باندې نه دی ابکم ګونګا دی لا یقدرو چې دی قدرت نه لري علی شیء په هېڅ څیز باندې وهو کل او دی ثقیل دی بوج دی علی مولاو په خپل بادار باندې په خپل آقا باندې په پلار باندې. دا یو کسی هغه ګونګا یو غوږونه هم کار نه کوي نو غریب چې په کور کې رالوی کېږي او پلار مخکې هسې هغه اواز روباسي خپل ګډ وډ نو د مورې بې اختیاره د سترګو نه اوښکې لاړې شي چې خدای پاکه دا زما بچی دی دی به خلک وایي زما نه پس کوي د مرګ ژوند څه پته نه لګي د ده به څه زندګي وغیره بلا کیسې د خلکو ذهن ته راشي. نو الله رب العزت فرمایي چې دکه شان په خلکو باندې بوج دی دا په خپل مالک باندې بوج دی دی د سره چې دا مالک کم طرف ته اینما یوجهو چې کم طرف ته هم دله توجه ورکړي چې کم طرف ته هم ور واچوي لا یاتي بخیر نو دې څه خیر نه راوړي ځکه چې هغه اوري نه او هغه په جیب هم دغه حال دی نو دې څه خیر نه راوړي. بل کس دی د ده په مقابله کې الله رب العزت فرمایي ومن یأمر بالعدل او هغه حکم کوي خلکو ته د نیکۍ یا د هغه زندگی د متوازن هغه سمه زندگی د ښه ټیک ټاک دی نو وهو علی صراط مستقیم هغه په سمه لار هم دی. الله وایي دا دواړه برابر نه دي. نو چې دا دواړه نه دي برابر دکه شان الله رب العزت او تاسو چې کوم بوتان الله له ګرځولي دا برابر نه دي. دا چې څه اوري نه او څه کولی نه شي د سره د خیر ګمان پې نشته نو د دې مثال ستاسو د بوت دی. بوت ته وګورئ هېڅ هم نشي کولی او چې دا بل ذات دی هر څه کولی شي په دنیا کې مثال وګوره نو د دغه مثال ته الله ته راواړوه چې الله رب العزت هر څه چې تا لپاره څه مقرر کړي دي نو الله رب العزت چې وغواړي په هغې کې تا له خیر ور واچوي او تا ته د نیکۍ حکم هم کوي او څومره هم چې نیغې لارې دي دا د الله جانب ته ور رسېدونکي دي. نو یو طرف ته یو څیز دی هغه هېڅ هم نشي کولی او بل طرف ته یو ذات دی چې هغه تا د هر قسمه مشکلاتو نه بچ ساتي د خیر ټولې فیصلې د هغه سره دي او د شر نه تا بچ ساتي او کله در باندې امتحانا څه څیزونه راشي نو هغه ذات ته پرېږدي او بل ذات پسې الله وایي وضرب الله بیان کړی دی الله رب العزت مثلا مثال رجلین دا هغه دوه بندګانو احدهما چې یو د دواړو ابکمو ګونګاوي لا یقدر چې قادر نه وي علی شیء په هېڅ څیز باندې وهو کل او دی بوج وي درون وي علی مولاو په خپل مولا باندې اینما کم طرف ته یوجهو چې توجه ورکوي دلره چې مخ کوي دلره چې مخ کوي دلره دغه مالک لا یأتي بخیر نو دی راتګ نه کوي په خیر سره څه د خیر کار نه راوړي. هل یستوي آیا برابر دی دغه ګونګا دغه چې څه نشي کولی آیا برابر دی هو دغه ګونګا ومن او هغه څوک یأمرو چې حکم کوي بالعدل په عدل او انصاف سره یا مفهوم دی والا چې د چا زندگی متوازن وي وهو علی صراط مستقیم او حال دا دی چې دغه ذات دغه کس وي په نیغه لار باندې. بیا یې مثال دغه شو ولله وهاز د الله رب العزت دپاره دی غیب السماوات غیب د اسمانونو والارض او د ځمکې چې سم پټې فیصلې دي نو غیب نه مراد دا دی چې د بنده نه پټ وي چې د چا نه پټ وي زما او ستا نه پټ وي نو دا غیب شو چې زور ته یې نه وینو نور د الله نه څه غیب نه دي. الله ته هر څه ښکاره دي الله ته هر څه ښکاره دي هغه په هر څه باندې پوهېږي ستا په زړه کې څه فیصله چلیږي منصوبه جوړېږي الله رب العزت پې پوهېږي.
الله وی ولله هذا الله رب العزت دبار دی غیب السماوات غیب د اسمانونو والارض و د ځمکې وما امر الساعه او نه د معامله د قیامت او نه د وقوع د قیامت الا کلمح البصر مگر بشان د سترګو د رب او هو اقرب یا د دې هم زیات نږدې الله رب العزت فرمایي وی دا موایا چې دا قیامت ډیر زیات لري دی دا موایا چې دا قیامت ډیر زیات لري دی الله ته وی دا سګرانه نه دا وما امر الساعه او نه دا وقوع د قیامت او نه دا معامله د قیامت الا کلمح البصر مگر د سترګو پرب کې چې الله واړي د سترګو پرب کې به دا دنیا چې دی ختم شي او الله چې وغواړي د سترګو د رب نه به په کمه حصه کې دا دنیا د دې نه ښه اباده کړي الله په دې باندې قادر دی هغه احد دی صمد دی لم یلد ولم یولد هغه په خپل ذات کې لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر الخالق البارئ المتکبر هغه داسې ذات دی چې د هغه ثاني نشته د هغه مثل نشته د هغه بشان بل ذات نشته نو وای الله رب العزت فرمایي چې دا دړ کې را نشي ته د بادشاہي په نشه کې را نشي په بل څه کې را نشي یا د امیدونه دومره وخت نشي چې ته قیامت خو به مړه کړي الله الا کلمح البصر په شان د سترګو دره پیدا دل راول دومره او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات فقد قامت قیامته څوک چې مړ شو په د باندې قیامت قائم شي او بلکې مرګ لاسکه د دینه مخکې چې دله د قاتلس فرشتي راشي نو دی ویني هغه ور سره خبرې کوي د ځنکدن آثار اله شروع نه دي د مخکې نه ولیدل او آثار شروع شو کدی چرته جنتی نو دی خپل مقام ویني په جنت کې الله دې را لوګرځي او که چرته دوزخي نو د اصحاب بدبوداري د جهنم هغه جامې راوړي او دی هغه خپل حیثیت ویني چې بای جهنم مې زیر الله دوساتي د دې ولی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث مفهوم دی کله چې تاسو په دیوګه باندې جنازه وړئ نو یو مړی داسې چې هغه وایي چې شابه په جلدې سره مې وړې زر مې وړې شابه زر زر ما ورسوې چې زه هغه خپل ځای ته ورسم د آرام او د سکون ځای ته ورسم چې هغه څه شی دی هغه جنت دی او بل مړی دی چې هغه تاسو په اوږه باندې وړئ نو هغه جاړي فریاد کوي د حدیث مفهوم دی چې کوم خوا مې وړئ او د دې وجې مسله داسې ده وی چې کله تاسو مړ وړئ نو یو خو به جنازه ډېره نه ایسارئ دا به نه چې د پلانکي ځای نه چې دی ډنګري خان کاکا را روان دی د پلانکي ځای نه چې دی پلانکي را روان دی پلانکي نه یې تپوس کړی دی چې په کوم نیت راځي داسې مونږ لیدلي ته په خدای یقین وکړه د بل ځای نه د دې ځای خبرې راشي د لرې نه دواله راشي او دلته مونځ ودرېږي نو بار ودرېږي مانځه له دننه نه راځي منزل دننه نه راځي چې منځو شي دننه چې دواله راشي دا صرف سر ولا پوره کول نوري سم نشته خبره داسې ده او بیا تعزیت د تعزیت زموږ څنګه خپل دستور دی خیال دی چې لس کس راغلي نو وایي زه ناستم زه ورته ځان ښیم چې ګورې احسان مې در باندې کړي زم دواله راغلم چې ورپسې بیا کاکاجي ناستې نو دی به هم ورپسې ماماجي ناستې دی هم ورپسې داسې راتاویږي چې ټول ناستې هر یو به وایي چې دوا وکړې خدای شته که څوک پکې دوا کړي ګپ شي دا د دعا طریقه ده نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه ده طریقه خو دا ده ترالې کم چې دا مړی والا کور دی هغه سره یو څو د صبر خبرې وکړه هغه ته تلقین وکړه چې خیر دی دا خو روانه لار ده دا دی نو هغه چې هر یو راځي نو دوا وکړي چې ما پکې وي چې بیا سبا زما مړی دی راځي نو خو چې دا څنګه ته راغلې دا کشان په غم راځي نو خبره دا ده چې قیامت چې څوک وفات شو به د باندې قیامت قایم شي بیا چې کم کسان
هغه د جهنم طرف ته وي زر دا مړی چې جنازه ډېره میساره وي بل مړی چې د اوبو نه زر کوزوي زر یې رسوي ځکه که نیک وي چې زر خپل د نیکۍ مقام ته ورسي جنت ته ورسي اعلی مراتبو ته ورسي دنیا څه شی ده دا څه کور دی او که چېرته بد وي فاسقه وي فاجره وي ګنهګار وي نو چې دا عذاب زر د خپلو اوبو نه کوز کړي پلار به دي وي رور به دي وي مور به دي وي خو الله رب العزت دا حکم دی د شریعت دا مسله ده د شریعت دا مسله ده چې الله رب د شریعت دا مسله چې دا مړی زر ده اوبو نه کوز کړه چې د عذاب دی د اوبو نه کوز شي ګوره الله رب العزت دې معافي وکړي د غزې د تیاري دی او تیاري څه شي د قرآن راټینګول دي د دې احکامات سنت طریقې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو ته سره انغاري کا په خدای یقین وکړه که په یو مسله عمل کوي انغاري کا ورته دا اثر چې وایي ما چوه په دې مړي باندې د کلمو صادر څه لپې چې په مړي باندې د کلمو صادر د مړي په خپو باندې د کلمو صادر پروت دي دا ولته ته عذاب ورکړې که دا ولته ثواب کې دلته خو چې څوک کتاب هم تا شاته نیسلي هغې اجازه دي چې تا نیسلي خو تا ته وایي چې استاد دا کتاب لږه خوا که زما شا ورته راځي خو هلته د مړي په خپو باندې د کلمو صادر ورچولي قرآن ورسره وړي موږ بارې پورې بعضې ځایونو کې هلکه ولې ورسره وړي وایي دا ځکه وړم چې ټول عمر کې خدایه دې ته خواله نه دی راغلی ښې کې باسه الله دې معافي وکړي نو سنت طریقه چې کومه ده بیا خلکو ته بیا مینت کوه چې هغه کس تاسو په ایمان ووایه دغه مړي چېرته په ژوند باندې ځمکه لاندې کړي زوی به د نر زوی دغه ځمکه پرېږدي په زر کاله کې هم نه پرېږدي هغه چې کوم سودي کاروبار شروع کړي زوی به دغه پرېږدي په زر کاله کې هم نه پرېږدي هغه چې کوم کور ته ټي وي راوړي ښځه به ورله دغه ټي وي مات کړي زوی به دغه ټي وي مات کړي وایي نه پرېږده چې پکوړه کېږي کیسه ده روانه ده نه د ځان نه وروستو داسې طریقه پرېږدئ چې تاسو له پرې خیر در ورسي الله دې توفیق راکړي او داسې طریقه نه چې هغه زموږ دپاره د وبال باعث وګرځي داسې بچي مه پرېږده د ځان نه وروستو چې هغه تا ته وایي چې خدای دې په قبر کې شل ګزه نور دننه کړي خدای دې هغه داسې بچي د ځان نه وروستو مه پرېږده چې هغه وایي چې ما سره خو پلار خیر نه دی کړی په سپینه ګیره باندې دا خلک دا خبرې کوي نو خبره دا ده چې الله رب العزت طرف ته متوجه شو مکمل او د بچو تربیت د اسلام مطابق وکړو دنیایي کاروبار هم والله سیټ کا زندگی هم والله سیټ کا خو د آخرت د زندګۍ نه د بچي مه غافله کېږه ورنه د قیامت ورځ به وي او ستا ګریوان به وي او د دغه بچي لاس به دي نه مه وایه چې ګنې ته د دغه ستا نه به هم څه تپوس کېږي د هغه هم څه تقاضي د هغه نه به هم د پلار باره کې تپوس کېږي خو د پلار نه به هم د بچي په باره کې تپوس کېږي الله دې راله توفیق راکړي کوشش دا پکار دی چې د دین د کارونو طرف ته هم لږ توجه وکړو نو الله رب العزت فرمایي وما امر الساعة او نه ده دا وقوع د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د څه مگر پشان د سترګو درب او هو اقرب یا د دین هم زیات نږدې دا قیامت ما درته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات فقد قامت قیامته قیامت صغرا پہ قائم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قبر چې یا د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کنده ده ان الله یقینا الله رب العزت علی کل شیء فهر سباندی قدیر قدرت والا دی ضرب الله بیانوی الله بیان کړی دی الله رب العزت مثلا مثال عبدن چې غلام دی مملوکن ضرب الله بیان کړی دی الله رب العزت مثلا یو مثال عبدن یو غلام دی مملوکا چې د بل چا په ملکیت کې دی لا یقدر چې دی قادر نه دی علی شیء په هیڅ چیز باندې ومن هغه څوک رزقناه چې موږ رزق ورکړی هغه ته منا د خپل جانب نه رزقا حسنا ښکلی رزق ښه رزق
وهو ينفق بس دې د دینه نفقه کوي منه د دینه سرا په پټه و جهرا او بخکارا هل یستوون آیا برابر دي دغه دواړه بندګان الحمدلله ټول تعریفونه حمدونه خاص الله رب العزت لره دي بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی لا يعلمون نه پوهیږي وضرب الله بیان کړی دی الله رب العزت مثلا مثال رجلین دا هغه دوه سړو احدهما چې یو د دغه دواړو اب کمو ګونګاوي لا يقدرو چې قادر نه وي علی شیء په هیڅ چیز باندې وهو کل او دی بوج وی علی مولاه په خپل آقا باندې اینما کم طرف تم یوجهو چې متوجه کوي دلرا د مخ کوي کم طرف تم دغه مولا لا یاتینو دی راتګ نه کوي بخیر په خیر سره هل یستوی آیا برابر دی هو دغه بندا ومن او هغه څوک یامر چې حکم کوي بالعدل بعدل او انصاف سره وهو على صراط مستقیم او دی په سملار باندې ولله هذا الله رب العزت دبر دی غیب السماوات پر سيزونه د اسمانونو ولا جو د ازمکی و ما امر الساعه او نه د وقود قیامت الا کلم البصر مگر پشان دسترګي درب او هو اقرب یاد دینم زیاد نزدیک ان الله یقینا الله رب العزت على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت والا دی